مسلمانانو دا تاسو ته ښکاري دا هندوان دي او دا هندوان د غوا عبادت کوي. مسلمانانو زه نن تاسو ته د دې هندوانو په باره کې یو څو خبرې کوم چې دیو د غوا عبادت ولې کوي، دیو د غوا نه مدد ولې غواړي، دیو د دې غوا متیازې ولې څکي، دیو د غوا د سوټې ولې استعمالوي. مسلمانانو د دې هندوانو حقیقت درته بیانوم، خو تاسو ټول ملګري په کمنټ کې الحمدلله ولیکئ چې موږ مسلمانان یو، ثم الحمدلله چې موږ مسلمانان یو. موږ رب العالمین مسلمانان پیدا کړي یو او زمونږ رب العالمین زمونږ دپاره هغه څیزونه موږ ته ښودلي دي چې پاک صفا دي او دیو دا مرداریانې کوي. دیو مسلمانانو دیو د غوا عبادت کوي، دیو د غوا نه مدد غواړي. دا مخکې زمانه کې چې کوم هندوانو چې مخکې په کوم پخوا زمانه کې تیر شوي دي، دا هغه وخت کې به دیو د غوا غوښه خوړه. خو اوس چې کوم اوس هندوان چې کوم دي نو دا هندوان د غوا غوښه هم نه خوري. دیو غوا ته مور وای، غوا د دیو دپاره مقدسه ده. مسلمانانو دیو چې کله عبادت کوي، دیو چې کله مدد غواړي، دیو ته چې څه مشکل پیښ شي نو دیو راځي د دې غوا نه غواړي. دې غوا ته وایي زمونږ دا کار پوره کړه، دې غوا ته پوجا پاټ کوي. مسلمانانو دیو چې کله بیماران شي د دې غوا د متیازې څکي او دا بطور دیو چې کم دی نو دا دیو ته یو غټ شیز ښکاري چې موږ د غوا متیازې وڅکلې، ځکه دې غوا ته دیو مور وایي نو د غوا متیازې څکي دیو. او بله مسلمانانو چې د دې دا متیازې نه دي، د غوا دا متیازې دا د دیو په بازارونو کې په بوتلو کې خرڅیږي. لکه څنګه چې موږ ته په بازارونو کې جوس میلاویږي، موږ ته کولډ ډرنکس دا چې کوم بوتلې میلاویږي، دا څیزونه زموږ په دکانونو کې خرڅیږي د حلال. نو دقسې د دیو په دکانونو کې، د دیو په بازارونو کې د غوا متیازې میلاویږي په بوتلو کې او دیو ښه ګرانې خرڅوي. د غوا متیازې میلاویږي او د غوا متیازې دیو اخلي او هغه دیو څکي. دا د دیو یو ګران څیز دی او دیو دپاره دا یو قسم له دیو وشي په دې کې موږ دپاره شفا ده. او مسلمانانو موږ خو د غوا سوټې رالو په دیوالونو یې تپو او موږ یې سوځو او بعضې چې کوم دیهاتي کلي دي په هغې په کلو کې خلک لیو دا چې کله دا دغه کوي دا ځمکه اواري یا دیوال اواري په دې کې دا لګوي او زمیندارانې دا یې د فصل ته ورچوي، فصل ته نو دی دپاره مسلمانان استعمالوي. او دیو چې کوم دی دیو د غوا د سوټې دیو خوري، د غوا سوټې دیو څه څیز کې میلاوی او خوري. نو دا هندوان دي. مسلمانانو مونږ او تاسو له پکار دي چې مونږ په خپله مسلمانۍ د رب العالمین نه څومره شکریا ادا کړو، څومره. ګوره که مونږ او تاسو رب العالمین ته مونږ او تاسو 24 غنټې په سجده پرېوځو او ټول عمر مونږ او تاسو رب العالمین ته په سجده پرېوځو، مونږ او تاسو د رب العالمین شکر نشو ادا کولی. دا وګورئ مسلمانانو چې دیو د غوا متیازې هم څکي، د غوا نه مدد هم غواړي، د غوا غوښه نه خوري. مسلمانانو دپاره خو خوراک مونږ یې کوو ښایسته په مینه یې کوو مونږ او دیو په ځان باندې حرامه کړې ده دا غوښه. دا غوښه د دیو دپاره حرامه ده، دیو یې نه خوري. مسلمانانو مونږ مسلمانان الحمدلله مونږ پاک خوراکونه کوو، مونږ رب العالمین عبادت کوو، مونږ مسجد ته ځو، په پاک ځای کې د خپل رب العالمین نه مدد غواړو، مونږ تاسو د رب العالمین نه مدد غواړو او دا د رب العالمین لاک شکر دی چې مونږ تاسو مسلمانان پیدا کړیو. مسلمانه څوک د څه عبادت کوي، څوک د څه عبادت کوي، څوک د څه نه مدد غواړي، څوک د بوتانو نه غواړي، څوک یې د څه نه غواړي، څوک یې د کمرو نه غواړي. مسلمانه یو واحد ماوته یو چې په کوم ځای کې په کومه خاوره دا ټول هلته کې پاک ځای وګوره او رب العالمین ته سجده ولګوه او په دقه ځای کې د رب العالمین نه وغواړه. وا مسلمانه وا شکر ادا که شکر.